حضور نبی کریم صلی الله تعالی علیه وسلم فرمایل کله د دجال فتنه راشي نو کچری زما په ژوندانه باندې دجال راغې نو زه به د هر مسلمان د طرف نه کافی امورلا او زه به مقابله کوما د دجال سره خو کچری زمانه بعد راغې نو زه بیا تاسو ته وصیت کوما چې کم سړی د سوره کهف اولنی لس آیاتونه د دجال مخې ته لولي او یا د دې نه مخکې د دې معمولی نو د دې تلاوت دومره برکت دی چې الله رب العزت به د دجال د فتنې نه محفوظ وساتي. په دې وجې نه د سوره کهف تلاوت دا په ځان باندې لازم کو. دجال یوه لویه فتنه ده، دومره لویه فتنه ده چې هر پیغمبر خپل امت ته ترغیب ورکړی دی چې د دنه پناه غواړئ. اللهم انی اعوذ بک من فتنة الدجال، اے الله زستا پناه حاصلوما د دجال د فتنې نه. د دجال فتنه دا به انتهایی خطرناک فتنه. روایتو کی راځي چې د دجال د راتلو نه مخکې به 3 کاله انتهایی سخت کلونه او قحط سالی وي، خلق بډیر په تکلیف او په سخت کې وخت تیرې سوکړه وي. دجال چې کله دنیا تراشي نو چونکې د الله رب العزت در طرف نه دا یو ازمایش دی، یو امتحان دی. نو ازمایش او امتحان ویل کېږي دیتا چې بدی کې سخت او تکلیف یي. نو دا دجال با د سره با جنت همي او د سره با جهنم همي، د سره به ګرځي. یو ځل حضور نبی کریم صلی الله تعالی علیه وسلم مسجد ته ټول صحابه راوغوښته. کله چې صحابه راله او راجمع شو نو حضور نبی کریم صلی الله تعالی علیه وسلم په منبر باندې تشریف فرما شو او صحابو ته وی ای زما صحابو ما تاسو دل نه راغوختي چې زه تاسو ويروما او نه می دل راغوختي چې څه خوشخبری ورته سناو کما او نه څه احکامات دي چې هغه ته بیان کما. خو د دې لپاره می راغوختي چې زه تاسو د مخي همیشه د یو خبري تذکره کوما او تاسو به هغه تذکره بار بار اوریدلی او تاسو په ذهن کې وي د دجال متعلق. صحابه وی او اې د الله رسوله تاسو اکثر د هغه تذکره کوئ او د هغه نه د دغه فتنې نه د پناه مونږ ته ترغیب راکوئ چې پناه تی غواړئ. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل دا زما صحابي دی، د دنوم دی تمیم داری رضی الله تعالی عنہ او دا تمیم داری رضی الله تعالی عنہ اول عیسائیو عیسائیت پر خودو او مذهبی اسلامی اختیار کو د نبی علیہ الصلوۃ والسلام په مبارک لاس باندې بیعت وکړو او په اسلام کې داخل شو. وسدا صحابي راغلي دي تاسو تبا یو واقعه بیانای، تاسو د واقعه په غور سره واورئ چې دې سوي. تمیم داری رضی الله تعالی عنہ ودرېدو او د حمد و ثنا نه بعد یہ واقعه بیان کړه او وی ویل چې مونږه کشته کې سفر کوو، په کشته کې مونږه سفر کوو او په دې سفر په دوران کې زمونږ سره د مختلفو قبیلو کسانو زمونږه دا کم سفر چې د سفر په دوران کې زمونږ دا کشته بور واغستا، د سمندر چپو واغستا او د سمندر د چپو پر رحم و کرب باندې دا کشته چلیدا او حد تر دې چې په دې دوران کې په مونږ باندې یو میاشت تقریبا 13 شو. زمونږ نه لاره خطا شو چې مونږ کم طرف ته روان یو. وی حد تر دې چې مونږه د دې موجونو نه راووتو او یو جزیره طرف ته وړې وړې کشته واچولې او جزیره ته لاړو. چې کله جزیره ته ورسېدو
او په هغه جزیره باندې کوشو. نو هلته اینو چې زمونږ په استقبال کې او زمونږ مخې ته یو څاروی ولاړ دی او دا څاروی داسې دی چې د انسان په ژبه په شان خبرې کوي، د انسانانو په شان، او دا غوڼ وجود یې د خپو پوري د یختو نه ډک دی. نو یې مونږ ورته وایي چې تا ته د هلاکت دي، ته څوک یې؟ نو یې دغه یختو والا څاروي مونږ ته ووایي چې زه جساسا یم. جساسا ویلې کېږي جاسوس ته. نو یې مونږ ورته وایي چې ته چا جاسوسي کې؟ وایي چې زما پسې راځئ. نو مونږ د هغه څاروي پسې زناور پسې ورپسې شو او وایي مونږ یې داسې بوتلو، زموږ نه مخکې روان دی. وی چې په دې یوه ګرجه ولاړه وه. ګرجه د یهودیانو د عبادت ځای دی. وی چې راشئ په دې کې یو سړی دی او تاسو د هغو مطلوب یې، تاسو سره هغه څه خبرې سوال جواب کول غواړي. مونږ هغه ګرجې طرف ته ورغلو، اوچت بیلډینګ و، غټ بیلډینګ و. مونږ هغه بیلډینګ عمارت طرف ته ورغلو. په دې کې مو وکته چې یو سړی دی چې د هغه لاسونه انتهایی اوږده دي او جسامت یې زمونږ د جسمونو نه ډېر غټ دی. مونږ چې کله دی ولیدو داسې حیران ورته پاتې شو. وایي مونږ ورته وایي چې ته څوک یې؟ وایي چې زما په باره کې خو به تاسو خبر شئ، زر درته زه وایم چې زه څوک یم، خو تاسو ووایه چې تاسو د کوم ځای نه راغلي یئ. په زنځیرونو باندې تړلی شوی دی دا، او په مرۍ کې زنځیرونه اویزان دي د هغې نه د ده خپې او د ده لاسونه تړلی شوي دي. چې د کوم ځای نه راغلي یئ؟ موږ ورته وایي چې د عربو نه راغلي یو، عربستان. وی چې د عربو نه راغلي یې، نو بیا ماله یو څو معلومات راکئ. وی مونږ ورته وایي چې وایه. وی چې اول نمبر راته دا ووایه چې د بیسان د کجورو د باغ څه حال دی؟ د بیسان د کجورو د باغ څه حال دی؟ وی مونږ ورته وایي چې ښکلې کجوری ده، ښکلې میوه یې ده. وی دغه دا کم سړی چې په زنځیرونو کې بند دی او تړلی شوی دی، نو وی وی چې ان قریب دا به خپله میوه پرېږدي دغه باغ. موږ داسې حیران شو چې دی دا څه خبرې کوي، او خو داسې باغ دی چې هغه چېرته خپله میوه پرېږدي. وی بیا موږ ته وایي چې دا راته ووایه چې د بحیره تبریه د اوبو څه حال دی؟ موږ ورته وایي چې د هغې خو ډېرې زیاتې اوبه دي. وی چې دغه اوبه به ان قریب وچې شي، دا اوبه به ان قریب وچې شي، دا ځمکه به یې ځان ته راکاږي. وی چې زه دا خو صحیح ده، دا راته ووایه چې هغه زغر کومه چشمه ده، کومه چینه ده، نو د زغر د چینې څه حالات دي؟ نو دا تمیم داری رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې زغر هغه چینه وه چې د دې نه به ټولو خلکو دا کرونده او فصلونه باغونه د ټول له به اوبه د دغې چینې نه ورکړی کېدی. چې ان قریب به دغه چینه وچه شي، د اوبه به ختمې کړي. بیا وی چې دا خلکو څه حالات دي؟ موږ ورته چې ستا څه مراد دی؟ وی چې هغه اخرنی پیغمبر راغلی که نه؟ موږ ورته چې راغلی دی. وی چې خلک په ایمان راوړي که نه؟ موږ ورته چې خلک په ایمان راوړي، خو مخالفت هم دی، مخالفت یې ډېر په زور او شور دی. نو وی چې دا مخالفینو څه حالات دي؟ د دو په آپس کې څه جنگ جګړه کېږي که نه؟ موږ ورته چې او جنګونه خو کېږي. وی چې څه حالات دي؟ جنگ څه حالات دي؟ وی چې اکثر مسلمانان ګټي. نو دغه په زنځیرونو کې تړلی شوي سړي وې چې د پیغمبر شان دا دی، د ده مخالفت کېږي ځکه چې هغه حق خبره کوي.
او حق خبره چې هر سړی کوي دا مخالفت کیږي او د ملګری به ورسته ورځ سیوا کیږي او د جنگ دا حالاتي چې کله پیغمبر جنگ کوي نو کله بیلی او کله ګټي لیکن اخیرنه فتح د پیغمبري موږ ته چې ته هلاک شې ته هوا کنه ته څوک وی چې زه دجال یم مسیح الدجال او ځان قریب راوتون کې یم خو چې کله زه راوځم نو زمانه به یو خار هم په امن کې نه پاتې کیږي زه به فساد کوم هلته سوا د دوو خارونو نه یو مکه او دویم طیبه دا صحابه دا واقعه اوري چې دا دوه خارونه دا به زمانه محفوظي یو مکه مکرمه او دویمه طیبه په دې باندې با فرشتي ولاړي او د هغو سره با نيزي چې کله زور نږدې کېږم نو په ما باندې دغه فرشتي به گزار کوي ما نه پریدي دغه دوه خارونو ته په هر لار او په هر کوڅه و فرشته ولاړي زه د نن د خارونو ته نشم ننوته نبی علیہ الصلوۃ والسلام منبر ته لاس راواچو صحابه ټول داغه سوچ نه راوته نبی علیہ الصلوۃ والسلام تو فرمایل هذا طیبه هذا طیبه د دجال چې کوم د طیبه ذکر وکړو چې پاک خار هغه مدینه منوره ده او دا هغه خار دی دا مدینه منوره هغه خار دی بیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل تاسو د دې صحابي دا خبري واورېدې وی او واورېدې وی ما به تاسو ته دا تذکره کوله کنه وی او اې دا الله رسول ته خو عقیده دې تذکره مونږ ته کړې دي وی په خپل واورېدې داغه د خلینا وی او د دجال د فتنې نه امان غواړي ان قریب دجال لاوتن کې دی ان قریب دجال راوتن کې دی دا دجال چې راشي نو دا کیفیت داسې دی د وجود جسامت دا کیفیت داسې دی چې دوه سترګې دي خدا یو سترګې بیکاره ده او دا د انګور د دانې په شان ضایع شوې ده کله چې چا سترګه ضایع شي کنه د قشان ضایع شوې ده د انګور د دانې په شان پسې راځوړنده ده او یو سترګې روغه ده او د دې دوه سترګو په منځ کې به لیکل شوي کافر مومن تبهکاری ایمان والا شخص تبا چې چا ایمان کاملی مضبوطی هغه تبهکاری چې دای لیکلې دی کافر چونکه د دجال دراوتونه مخکې با 3 کال انتهایی د سختی کلونه سوکړه وي باران بنه کیږي د دې وجنا فصلونه با ختم شي پیداوار به ختم شي خلک به په تکلیف کې سارویو په تکلیف کې حتی تر دې چې خلک به د تندي او د لوګي د لاسه مري دجال به داسې وخت کې راوځي چې کله دا دجال راوځي نو دی به هر خار ته رسي هر ځای ته به رسي دی به اول خلک په مینه محبت راغواړي او ورته به وایي چې انا رب زه ستاسو رب یم زه ستاسو معبود یم ما خپل معبود وګڼئ ما خپل رب وګڼئ نو چې کم کسان د دا تصدیق کوي نو دل الله رب العزت اختیارات ورکړي دي یو اختیار یې ورله دا ورکړی چې دې د اسمان نه باران ورولی شي دا ول الله رب العزت اختیار ورکړي چې دی وای باران وشه باران بکیږي چې دی وغواړي د ځمکې نه با فورا پیداوار راوچتیږي زرغونیږي به ځمکه یعنی دغه پروسس کې به نه وي چې ورېږه اول تخم واچوه او بیا به ورته اوبه واچوي او سره به وراچوي او په قلاره قلاره او بوټي لوي نه 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 دله الله اختیار ورکړی چې د کومې ځمکې طرف ته اشاره وکړي د هغې د سرسبز کېدو فورا به سرسبز شي الله رب العزت ورلا دا اختیارات ورکړي دي لیکن دا اختیارات به دې صرف یو ځل استعمالولی شي په کم کس چې غواړي یو ځل بس بیا نشي حتی تر دې چې د خلکو مرګونه به کېږي
یو سړی دیهاتی وي، وای د دیهات یو سړی وي د خواله به دی راشي، نو دی به ورته وایي چې ته خو ډېر غمجن یې، وایي هغه به ورته زما مور او پلار د لوږې له لاسه مړه دي، زما مور او پلار مړه دي. نو دی ورته وایي که زه دله دا مور او پلار را ژوندي کړم نو په ما به ایمان نه وړې، ته به ما رب وګڼې. نو دا دیهاتي خو ساده سړی دی، هغه به ورته وایي چې دا مړه کول او ژوندي کول څوک کوي؟ دا خو الله کوي. خو چې تا زما مور او پلار را ژوندي کړه یو مطلب دا دی چې تا رب یې که نه. دې به ورله دا مور او پلار را ژوندي کي، نو دا مور او پلار نه را ژوندي کېږي، خو شیطانان به د مور او پلار شکلونه خپل کی، او دغه شیطانان د مور او پلار شکلونه دي. نو دا زوی به ډېر خوشحاله شي زما مور او پلار ما ته را ژوندي شوه. نو دغه شیطانان به د خپل زوی ته وایي چې ایمان پرې راوړه، دا ستا هم رب دی او زمونږ هم رب دی. نو داسې به خلک په فتنه کې مبتلا کېږي، ډېر خلک به داسې چې ایمان به پرې راوړي. خلک به د تندې نه مري او دله الله اختیار ورکړی چې ته به باران راورولی شي، باران به پرې راوری. د ده سره جنت او جهنم دی د ازمایش دپاره، خو د ده چې کم جنت دی نو دغه جهنم دی اور دی، او چې د ده کم جهنم دی نو دغه جنت دی. دا به ایمان والو تخکاری، لیکن کم سړی چې ایمان کمزوري نو دغه سړی به په دې فتنه کې مبتلا کېږي او ورځي، دی به په دې پوره دنیا کې ګرځي سوا د مدینه منورې نه او د مکې مکرمې نه. مدینه منوره دا حضور نبی کریم صلی الله تعالی علیه وسلم وفرمایل د دې مثال د بټۍ دی، بټۍ زنګ لري کوي دغه شان دا مدینه منوره به دا منافقین غونډه ځان نه وباسي، په دې به 3 ځله جټکه راشي، زلزله به راشي. په اوله جټکه کې به د دنیا منافقین وتښتي د دې مدینه منورې نه، بیا به په 2م ځل باندې بیا جټکه راشي، زلزله به بیا به دا منافقین وتښتي، حد تر دې چې په 3مه جټکه باندې به مدینه منوره د مکمل د منافقینو نه خالی شي.